ډیرو محترم او عزتمندو مسلمانانو، نن یو عظیم الشان وظیفه او طاقتوره چې هغه د تاسو ته ښیمه وظیفه انتهایی اسانه ده او د هر رنګ حاجت دپاره ډیره زیاته مجرب او ډیره زیاته اثر کوونکې وظیفه ده. دا وظیفه به اکثر تاسو اوریدلي، مولانا بجلیګر رحمت الله علیه به هم دا وظیفه ښودله. نن یې ته زه هم ښیمه په دې طریقه باندې محترمو چې هغه کومه طریقه ښودلې ده په هغې درته ښیم. انشاءالله چې تاسو کوم حاجت دپاره دا وظیفه وکړله نو د الله جل شانه په فضل او په ډیر احسان سره به ستاسو د حاجت پوره کیږي، دغه مقصد به هم حاصلیږي او دغه پریشانیانې به هم ختمیږي. محترم وظیفه د حسبي ربي مربي وظیفه ده. دا د ارجن حاجت دپاره هم کولی شئ، دا د خاص الخاص حاجت دپاره هم کولی شئ، دا د ناممکنې مسلې او پریشانۍ دپاره هم کولی شئ، د رشتو د بندشونو د خالص محبت یعنی چې ګناه پکې نه وي د هغې دپاره هم کولی شئ. محترم وظیفه را سره واورئ انشاءالله چې تاسو مطمئنئ او خوشحاله به انشاءالله ځئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو محترم او عزتمندو او قدرمندو مسلمانانو په دین میونو، زه شروع کوم په نوم د هغه الله محترم او ډیر رحیم ذات دی په خپلو بندګانو باندې او په نبی مصطفی احمد مجتبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډیر درود شریف. محترمو، نن چې زمونږ وظیفه ده ډیره خاص وظیفه ده او د حسبي ربي مربي وظیفه ده او ډیره زیاته طاقتوره هم ده. دا وظیفه چې چا د خپلو حاجتونو دپاره وکړه، د خپلو پریشانو دپاره یې وکړه، حاجتونو او پریشانۍ به الله جل شانه د خپل در نه ختمې کي او فراخي او وسعت او خوشحالي به راولي په دغې کور او په دغې فرد باندې. محترمو، دې خبرې ته تاسو لږ متوجه شئ چې هر انسان هغه څه نه څه ګناهګار به وي، څه نه څه به هغه نه خطا کیږي. ګوره، هر انسان سره الله تعالی نفس او شیطان تړلی دی، نو انسان نه خامخا ګناه کیږي. بیا دې فتنو په زمانه کې نو اکثر د خلکو نه ګناهونه کیږي. محترمو، چې کله هم ګناه وشي نو بیا به د هغې پسې فورا توبه ویستل دا لازمي ده. دا لازمي په ځان باندې تاسو دغه کوئ چې کله هم ګناه درنه وشي فورا توبه ویستل، 2 رکعته صلات توبه مونځ کول، نو انشاءالله د هغې په وجه باندې به الله جل شانه زمونږ ګناه معاف کړي. بله محترمو، ځان کې دینداري پیدا کوئ چې هر کله ګناه درنه کیږي نو داسې یو اذکار پسې کوئ، داسې یو وظیفه پسې کوئ چې د هغې وظیفې په وجه باندې الله جل شانه دغه ګناه ستاسو معاف کوي. صحیح شوه؟ بل ځان داسې دینداره جوړ کړئ، خپل بچي داسې دینداره جوړ کړئ چې هغه ستاسو دپاره د قبر زندګۍ کې بیا د خوشحالۍ او د راحت او د ښکلي زندګۍ هغه سبب وګرځي. خپلو بچو تعلیم سره سره خپلو بچو له ښه تربیت اسلامي ورکول محترمو دا ډېر لازمه خبره ده. محترمو، وظیفه راته ښایمه وظیفه چې ده محترمو هغه د حسبي ربي مربي وظیفه ده او دا به تاسو انشاءالله العزیز 1200 فیرې کوئ. خو کومې طریقې سره به یې کوئ او څه وخت کې به یې کوئ محترمو دا خبره تاسو په ډیټیل سره واورئ. دا وظیفه محترمو تاسو هره ورځ کولی شئ، د شپې هم کولی شئ، د ورځې هم کولی شئ او د غرمې هم کولی شئ. چې کم ټیم تاسو نه فارغه وي نو هغه ټیم کې دا وظیفه وکئ. خو کوشش به دا کوئ چې د وظیفې دوران کې به خبرې چا سره نه کوئ. هر کله چې انسان د خپل محبوب سره هغه فراز او نیاز کې لګیا وي نو بیا مخلوق ته هغه نه متوجه کېدل پکار دي چې مخلوق ته دی متوجه شي او مخلوق نه د خبرو اترو کې لګیا شي. نو محترمو، کله چې لیلا او مجنون یو بل سره محبت شروع کی نو هغوی بیا د یو چا خبرې ته هم غوږ نه ږدي او خلک ډېرې خبرې کوي لیکن دی ورته جواب نه ورکوي. نو تاسو به هم دا وظیفه داسې کوئ چې موږ د خپل محبوب الله سره چې رب العالمین دی، رحمت للعالمین دی، په ټولو مخلوقاتو باندې رحیم دی، موږ د هغه سره نیاز او راز کوو، نو لهذا موږ ته خبرې کول پکار نه دي. دا وظیفه که د ماسخوتن د مونځ نه پس وشي نو بهتره به وي، ځکه دغه وخت کې ماشومان هم وده وي، زنانه نارینه هم کارونه فارغه وي، نو که ماسخوتن مونځ نه پس وشي ډېره بهتره وي
او که د مازدیګر مونځ نه پس وشي نو هم به ډیره بهتره وګرځي. محترمو خو د مازدیګر نه پسې کوئ نو 2 رکعته نفل مونځ به اوسه د مازدیګر مونځ نه مخکې کوئ 2 رکعته صلات حاجت مونځ، او که نه د ماسخوتن مونځ نه پسې کوئ نو بیا به 2 رکعته صلات حاجت نیت وتړئ او لومبي رکعت کې به قل یا ایها الکافرون، دویم کې به سورة اخلاص قل هو الله احد ووایئ. د هغې نه پس په خپل ځای باندې کښېنئ محترمو او 12 پیرې به درود ابراهیمي ووایئ، هغه درود شریف چې موږ کم په مانځه کې وایو. صحیح شوه. هغې نه پس به تاسو په دقې ځای ناست یئ او قبلې ته به مخ وي، سینه به قبلې ته وي، خبرې اترې به چا سره نه کوئ او داسې کې به یئ او تاسو به 1200 پیرې حسبي ربي مربي حسبي ربي مربي دا به ډېر په درد سره وایي، د زړه په درد سره. یو د ژبې درد یو دماغو دا غونډ کنیکشن محترمو د ژبې او دغه رنګې دماغو او د زړه او د ټول وجودو چې دا الله جل شانه ته متوجه دی، د الله تعالی وظیفه کوي او الله تعالی زما حاجت ته رب ته او ما ته متوجه دی، الله تعالی زما حاجت پوره کوي. 1200 پیرې چې مې وي نو هغې نه پس به 12 پیرې بیا درود ابراهیمي وي محترمو او د هغې نه پس بیا 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکړي. محترمو د هغې نه پس چې تاسو کله بیا دعا غواړئ نو دعا دپاره به خالص مخلص کو 11 پیرې وي کو 7 پیرې وي کو هر څو پیرې وي نو درود شریف ډېر زیات انتهایی مؤثر دی او دا دعا درود شریف په منځ کې هغه رابند شي او د الله تعالی په دربار کې به حاضر شي نو درود الله تعالی قبول کړي دي نو دغه وجه نه به الله تعالی زمونږ وظیفه هم قبوله کړي. محترمو انشاءالله چې یو ورځ دا وظیفه وکئ که د چا ډېر سخت حاجت وي نو هغه دی بیا 400 پیرې وکړي یعنې 2400 پیرې دې وکړي. صحیح شوه. یو څو ورځې مسلسل وکئ انشاءالله د رب العالمین نه مې 100% امید دی چې الله تعالی به سره ستاسو حاجت پوره کوي. محترمو الله جل شانه هم خوشحاله ساته. موږ ټول د دې زمانې فیداواري، هر انسان څه ناڅه ګناهګار دی، کوم چې د ګناه نه پاک خلک دی هغه به ډېر کم وي، لہذا موږ ټولو ته پکار دی چې د الله تعالی نه توبه وباسو، استغفار کوو او خپله کومه چې عملي زندګي ده د آخرت د قبر زندګي د محترمو د هغې دپاره هم خپل ځان جوړ کړو. څنګه چې دنیا زمونږ حاجتونه دي محترمو داسې د آخرت ډېر غټ عذابونه ډېر غټ مسلې او تاسو ته په سر را روانې دي. الله تعالی دې هغه هم موږ باندې په خیر او عافیت سره تېرې کړي او الله تعالی دې زمونږ د ټولو مسلمانانو جنت فردوس نصیب کړي. الله جل شانه هم ډېر خوشحاله ساته، ډېرې کامیابی دی الله تعالی داسې درکړي. الله تعالی ستاسو کورونه آباد کړي. الله تعالی مو په خپلو بچو باندې خو ډېر خوشحاله کړه او الله جل شانه د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. جزاک الله خیره، احسن الجزاء فی الدنیا والآخره.